بدا سيزون رخصني الله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أفلت شموس الأولين وشمسنا على افق العلا لا يغربون کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا موت تجدید مزہ کی زندگی کا ایک نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے موت کو سمجھتے ہو غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوامی زندگی قابل احترام شخصیات دې سر او خپو ته دا تلاوت کیږي د دې بنیادی محور دا دی چې نزول د رحمت شروع او د سورت بقری د یو آیت سره اتیا فرشتي د جبریل علیه السلام قیادت کی دنیا تراغلی دی او دا آیتون محمد رسول اللہ تا پیش کری دی مولانا آصف سے خپوت کلا کم تلاوتو کو د نزول پا وقت کی دمر فرشتی د جبریل علیہ السلام سر راغلی دی چې دا فضا د ځمکې او د اسمان د فرشتو نه ډکه ده ډکه او د دغې فرشتو تعداد د الله نه علاوه بل چاته معلوم نه دی دا دومره عظمت شان سره د دې نزول شوی دی او دا سر او خپو د تلاوت د دې دپاره کېږي چې نزول د رحمت شروع شي نو چې ته خبره کې ازوی د کټ نه خوا دی خوا په سټ به دی ولا پاڼه نه جکړي تلاوت شروع شو بس کینا د الله د دې عظیم ترانې د توحید عظمت او احترام وساته د پاکستان ترانه غږیږي نواز شریف که ناستی دی به ودرېږي او ټینشن به ولاړي سټ به نه ګرئ صدر ممنون که ناستی دی به ودرېږي ټینشن به ولاړي ولې د پاکستان ترانه غږیږي په عظمت او احترام کې د الله د توحید او د کبریایي ترانه غږیږي شګې خوا که او بیلچې دی خوا که قبر کې کار پاتې دی نو ته خو د محلي بیا ایثار شه که نه سمې که چې توم روان شي زم روان شم فرق څه شو شیطان په هر میدان پیچړي کړي ده تا قبر وکړسته محنت ته وکړو په 2 منټو کې درله هغه اجر او ثواب ډېر دی دا ځان له یو موضوع ده کله تلاوت شروع فورا کېنه زړه دې چولې دی په قبر کا نستو خپل ثواب ولې دوړه کوي او دې مسلمان ته یو عظمت د عظمت دین اسلام د عزت علم بردار مذهب دی په حیات او زندګۍ کې تعالی عزت درکړی دی دنیا کے باہر راضی سپرلے راضی
په دنیا کې خزان راسي، دا د دنیا دا بهار او سپرلی او د دنیا دا خزان دا د آخرت د بهار او د سپرلی او د آخرت د خزان یو نمونه د نمونه. په مسلمان باندې د ایمان د وجې نه بهار او سپرلی راځي. د مسلمان په حیات او زندګۍ کې بهار او سپرلی، د مسلمان په زنکدن کې بهار او سپرلی، د مسلمان په قبر کې بهار او سپرلی، د مسلمان په میدان محشر کې بهار او سپرلی، او د مسلمان په جنت کې بهار او سپرلی. او په کافر باندې په دنیا کې خزان دی، د ټول دنیا بادشاہ خو دی خو دې په خزان، په زنکدن کې په خزان دی. او بل خزان به څه کې بونیر خطا سردا دی نږدې دی، امړی چې هغې سوځي مور سوځي زوی ورته تیلې ورته کوي. نو بل راشي چاچا پلانکې چاچا راغلی ځان سره تیل هم راوړي، پلانکي ځان سره چاچا راغلی دی ځان سره غوړي هم راوړلي دي، هم پې واچوه چې تیلې ښه ورواړي. نو ایمان نشته نو بهار او سپرلی نشته. ځکه د کافر پس د مرګ نه به د باندې خزان دی خزان، او په مسلمان باندې بهار او سپرلی دی سپرلی. نو دی تاله یو سپرلی درکړې سپرلی چې ستا جنازه کېږي جنازه. او ته خبرې تاله داسې بهار او سپرلی درکړ چې پس د مرګ نه تاله غسل درکولی شي غسل. ولی ته یو دویم جهان ته روانې، د هغه جهان لپاره تیاری ده. بیګا مې ملګرو ته سبق کړي، شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي دا قبر عالم برزخ دا بهار او سپرلی والو ته دومره کلاو شي چې دا و اسمانونه و ځمکې پکې ځایېږي. او فرمایي د دې دا یو چوک دی چوک، دا عالم برزخ او دا قبر یو چوک دی چوک. او ای چوک هغې ته وي چې یو لار ورته د راتلو یې بل ته د تلو وي. نو په مسلمان پس د مرګ نه بهار او سپرلی دی، مسلمانان ورته دعا کوي، دا د دعاګانو روډ روان دی. هلته د اجر او د ثواب روډ دی، الله طرف ته ور روان دی، اجر او ثواب دی، یو روډ دی روډ. فرشتې راشي فرشتې، حدیث مبارک کې راځي باب لګوي باب ما يقال عند من حضره الموت. مستقل باب لګولې چې په مسلمان بهار او سپرلی دی د ایمان په وجه. عبدالله ابن ابی منافق وي زه عزتمن یم، وایي چې مدینې ته ورسمه نو دا عزتمن به دا بېعزته وباسي، حضور ته وي. رب ذوالجلال ول دندان شکن جواب ورکړ چې ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. سورة المنافقون 28 پارا 8 نمبر آیت ښکاره کړه. رب ذوالجلال فرمایي عزت بهار او سپرلی د الله د پاره دی، او عزت او بهار او سپرلی د محمد رسول الله د پاره دی، او بهار او سپرلی او عزت د مؤمنانو د پاره دی، مؤمنانو د پاره. فرشتې راشي 1500 فرشتې
اسی چې ته غسل ورکې ستا دا لاش هغه فرشتي اړی راړي بهار او سپرلی دې وګوره تا دې چې کفن اچوي نو معهم کفن من اکفان الجنه د دې فرشتو سره د جنت د کفنونو نه کفن وي ستا د کفن نه مخکې هغه فرشتې کفن واچوي او ستا کټ د جنازې چې روځي دا فرشتې دورویه ودرېږي داسې او تا ته دعا کوي پس د مرګ نه پتا باندې بهار دی بهار او سپرلی دی خزان نه دی او بله ستا دې کټ چې چوګه ورکړي اوږه او یو قدم اخلي داسې کټ وړي یو قدم باندې الله ستا گناہ کبیره معاف کی گناہ کبیره پوښوي په مرده بهار او سپرلی دې تیم رنګ کړي په تیم د مغفرت او د بخښنې بهار او سپرلی راوسته او بیا یې تاله یو ویل یو قدر قیمت درکړی دی چې دا کټ نه به مخکې نه سي دا د دې بهار او سپرلی والا بېعزتي ده ګورې او چې کټ راورسېږي کټ کې ښودلې شوي نه دی ته به کښېنې نه دا د بهار او د سپرلی هغه برکات دي پس د مرګ نو اوس یو خبره درته کوم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه وفات کیږي په ځنګل کې دې د خلکو نه به ډډې ته ګرځېده بیبي یې ورسره ده بیبي یې په جړا شوه ابو ذر غفاری ورته فرمایي ولې جاړې په ما خو بهار او سپرلی دی خزان نه دی چې جاړي بیبي یې ورته فرمایي جاړم به نه د کفن سے انتظام دے د قبر سے انتظام دے د جنازی سے انتظام دے نہ کودالی شتا نہ بیلچه شتا ابو ذر غفاری باندې بهار او سپرلی دی سوی ورته وی ما د محمد رسول الله نه اوریدلی دي چې زما د یو صحابي د فانی جهان نه د عالم برزخ ګورنمنټ ته چې پرواز کیږي آب په دشت بیابان او په ځنګل کې کیږي او د سورو یو قافله براشي هغې به د جنازې او د کفن انتظام کوي په دې دوران کې روح پرواز کوي خواب کے پردے میں غافل بیداری کا ایک پیغام ہے دا ابو ذر غفاری بی بی وی چومې کتل پاسونو سواره خلک راورسېدو یو نوجوان را کوز شه د آسنه یو غوټی کولاو کړه ورسره کفن دی کفن وغوړو قبر وکنستی شو جنازه وشوه قبر تیار شو وی چې مې بیا کتل څوک نه فرشتي رالی انتظام وکړو ولې بهار او سپرلی دی الله دې ستاسو زمونږ په دنیا کې هم د اعمال صالحه او بهار او سپرلی نصیب او د دې فاني جهان نه دی الله مونږ خبر ته د بهار او د سپرلی سره را رخصت کړي اوس ټول خلوص دل سره د سوال و جواب مرحله پې را روانه مولانا ذکریا شیخ الحدیث سهارنپور ساؤتھ افریقہ کې دارالعلوم دی 172 ایکڑ ځمکه کې پروت دی د هغې فتاوه د شپږ جلده فتاوې دارالعلوم ذکریا 75 صفحه باندې لیکي په دریم جلد د 150 احادیثو نه د قبر راحت د قبر خوشحالی ثابت دي او مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه تفسیر معارف القرآن کی په اووم جلد په 375 صفحه لیکي کہ برزخ میں بھی اہل جنت کو جنت کے پل پھول اور راحت کی چیزیں ملتی ہے پر قبر کی جنت کیا ہوتا ہے جنت فروٹ
او د جنت د راحت سامان ملاویږي. ځکه مرګ د فنا نوم نه دی، مرګ د انتقال نوم دی، د یو حالت نه بل طرف ته ورتلل دي. نو الله دې ستاسو زمونږ د دې فاني جهان نه د قبر زندګۍ ته د بهار او د سپرلي د ایمان سره رخصتي نصیب کړي. مرحومه رخصت شوه، الله دې د قبر راحت او خوشحالۍ نصیب کړي. بیماري تېره کړې، لویه بیماري، حدیث کې راځي لا باس طهور. د مسلمان بیماری د مسلمان دپاره بهار او سپرلی دی. ولې؟ ګناهونه معاف کیږي. د کافر دپاره بیماری د کافر ذلت دی، او د مسلمان صحت دم د مسلمان دپاره بهار او سپرلی دی. نو اوس ټول خلوص دل سره یو ځل الحمد او درې ځله قل هو ولولئ، د هغې ثواب به مرحومې ته وبخو چې د سوال و جواب کومه مرحله پرې را روانه ده، حل یې په هغې کې